د امام اهل سنت بارک راضی چې دی مبارک یو ځل سخت بیماران شو، سخت تکلیف ورته، خو دغه تکلیف او د بیمارتیا په وخت کې بم فتاوا رضویه کی دي چې سلور کسانو، سلور شاگردانو، سلور مریدینو با دینی ولیو او مسجد ته به راوستو د څه دپاره؟ د دې دپاره چې امام اهل سنت نماز با جماعت ادا کی، یعنی د بیماری په حالت کې به امام اهل سنت منځ په جمع سره نه قضا کولو. نن خو مونږ هم د امام اهل سنت نوم اخلو، خو د هغې د تعلیماتو، اقوالو، افعالو بالکل برعکس یو. رب دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. که مونږ د چا نه واورو چې یاره دغلته کې ډېر لوی عالم دی، لویه مدرسه ده، لوی د دین خدمت پکې کیږي، خو بیا هم چې هلته کې انسان وخت تیر کی او د هغه عالم اندازه والی وي، مدرسه خو به ډېره غټئ، طالبان به ورسره ډېر وي، خو کال به راشي کال به تیر شي، خپل استاد چېرته د سهارې په جمع کې ونه ویني. دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده، ولې دا عالم د امام اهل سنت نه په علم او عرفان کې ډېر زیات اوچت دی. رب ذوالجلال خو امام اهل سنت ته بې پناه علم ورکړی، خو د ده دا علم جوړ د امام اهل سنت د علم نه سیوا دی. دا ډېره لویه د بدقسمتۍ خبره ده چې انسان په کور کې وي او مونځ ته بهر جمع ته نه روځي. امام اهل سنت خو 8 میاشتې سخت بیمارو، بیماری په حالت کې مونځ په جمع سره کړو. مونږ خو بیماری او تکلیف خو لرې خبره ده، مونځ با جماعت خو لرې خبره ده، کله مونږ مونځ کوو کله رانه مونځ پاتې وي. رب دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. دغه شان مونږ وورو یاره دغلته کې ډېره لوی استانه ده، لوی دربار دی، ډېر لوی پیر صاحب دی، لوی مریدان دي ډېر زیات او زبردست لنګر هم دی. خو چې کله انسان هلته وخت تیر کړي نو بیا داسې د بدقسمتۍ نه کم پیر صاحب چې په ګدۍ ناست وي، نه د سهارې مونځ ته روځي، نه د ماسپښینې مونځ کوي، بعضې خو پکې د جمعې مونځ ته هم نه روځي. دا ډېره لویه د بدقسمتۍ خبره ده. که څوک وایي چې یاره دا ډېر لوی پیر صاحب دی، د تقوا یو غر دی، ولې د امام اهل سنت نه خو په تقوا کې څوک زیات کېدی نه شي. که څوک وایي دا ډېر لوی عالم دی، امام اهل سنت خو د بیماری سخت تکلیف باوجود په 4 کسه باندې به مبارک نیولو او جمع ته به یې راوستلو، بیا به په 4 کسه باندې کور ته بوتلو د دې دپاره چې په جمع سره په جومات کې مونځ وکړي. نو مونږ خو وجودونه روغ دي، مونږ خو مسجدونه را سره نږدې دي، مونږ او تاسو ته پکار دي چې په جمع سره مونځ کوو، ځکه چې حضور مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ به په اعمالو کې د ټولو نه اول تپوس دا به د مونځ کېږي. نو اوس هغه لوی عالم، هغه د لویې ګدۍ خاوند چې قیامت په ورځ ته تپوس شي، ما او تا نه تپوس شي چې تا مونځ کړی که نه دی کړی، نو چې مونږ په اول امتحان کې پیل شو، دا پیر صاحب چې په اول امتحان کې پیل شو، دا لوی عالم چې مونځ نه کوي، مونځ ته نه روځي، او کم انسان چې مونځ نه کوي د هغه رزق کې هم برکت نی، د هغه کور کې هم برکت نی، د هغه کاروبار کې هم برکت نی. نو چې د قیامت په ورځ د ده نه اول تپوس کېږي، اول امتحان دی او دی په اول امتحان کې هم پیل شو، نو دا نور امتحانونو کې به دی د کمې پاس شي. رب ذوالجلال دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، او څوک چې مونځ نه کوي د ده نه رب خفه دی. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو 15 وخته مونځ ګزار جوړ کړي.